یو د تالیف دپاره چې مسلمان ته تحفې ورکوي چې مسلمان راواوړي هغه تحفه بیا قبلول هغه ناجایز دی. نبی علیه السلام به د کفارو ته تحفې ورکولې، کفار یې رااړول، مؤلفة القلوب. نو کفار هم کله داسې کوي چې بعضې مسلمانانو ته چې ضعیف الایمان یې کومکونه ورشروع کړي وایړي. د اکثره نن سبا چې څومره هم سړی تاریخ وګوري، د اسلامي ملکو سرپرستان، د اسلامي تنظیمو سرپرستان دا چې کفارو اخیستي دي، په دغه تحفو یې اخیستي دي. اول عنوان د تحفې وي، په دغه تحفو یې روږدي کې وروسته بیا څه شرایط شي ورسره، وروسته بیا ځان نشي تر خلاصولی. دومره ژور پروګرامونه لري دغه موسسې نه دي چې دا ګرځي، دا د موږ په ملکونو کې دا د کفارو موسسې، دا د نه بشریت په حق حیثیت راځي، نه د اسلام په همدردۍ راځي، دا خپل پروګرامونه چلوي. او کفار ډیر پند دغو ته ورکوي، دا موسسو ته دغه د لارې نه خلک راړي. یو علاقه کې جماعت امام ته دغه د انجیوز والا خلک راغله، روپۍ چې ته امام یې د جماعت په تنخواه تا د کور ګزاره چیرې کېږي، موږ د تا باندې د همدردۍ د بشریت په لحاظ دا کومک در سره کوو، هېڅ نصاب کې مو شرط نه در سره ګدو، په تا کار هم نه لرو، خپل سبقونه ویایه، خو 1000 روپۍ موږ د میاشتې درکوو. 2-3 میاشتې 4 میاشتې په ملا چې تنخواه وخوړه، بیا یې په یغه کلي کې د الجونو مکتب شروع کوو د یو ملک په واسطه باندې. ملا چې مخالفت وکړو، ملک دستي ورته ویل چې دا 4 میاشتې چې تا تنخواه خوړه تا ته روا، اوس چې زه تر اخلم بیا ماته ناروا شوه، بس ملا خوله یې ور ودروله. موږ چې هلته لیدلي دي علما دوی چې په مؤسسو کې اخلي، بې شرطه اخلي، ښه تنخواه علماو ته مقرروي. نور خلک چې په مؤسسو کې مقرروي، هغه کې شرطونه وي، امتحانونه وي، تنخواه هم ډېره جګه نه وي. دا یې دغه دپاره دغه علما دوی په دغه غټو تنخواو باندې روږدي کوي او خپل کار په کوي. که نور نه وي، په هغه علاقه کې د دوی د کار لیار خلاص شي، عالم ذاتي مخالفت نشي کولی. ځکه چې مخالفت کوي دستي عوام ورته جګېږي چې تر اوسه پورې تا تنخواه خوړه، تا ته روا، اوس ما ته ناروا ده. بې قیده بې شرطه چې د ملایانو تنخواه هلته 50,000 دوی 25,000 ورته مقرره کړي. بیا ملا نه پیدا کېدو، جماعتونه خړ شو، خدای دې نه خړوي، مدرسې خړې شوې، ټولې د انجیوز په طرف باندې، د موسسو په طرف باندې روان شوه چې موږ ته کوم معلومات دي. دلته هم دا موسسې چې لګیا دي کلی په کلی باندې ګرځي، دا د خدای د رضا دپاره هم نه ګرځي، د بشریت په تقاضاو باندې هم نه ګرځي، دا خپل پروګرامونه چلوي. ښځې راباسي د کور نه، په موسسو کې ښځه دستي مقرریږي، نر به په واسطو مقرریږي، خو ښځه دستي مقرروي. ښځو ته تنخواه هم ترې ډېره ورکوي. هلته یو سپین ږیری مولي صاحب چې دا دمونه به یې ډېر کړه، دوی ویلې ما ته به خلک راغله، خو دلته زه په دمو کې ناست وم، بیا به بعضې زنانه راغلې وې کور ته، کور نه به راغی هلته به ورغله. نو یو څو نفرو ته مې تعویضونه وکړه، یو ځوان ده، ډېر ښایسته ځوان ده، وایي ده ته مې ویلې چې تا څه ضرورت ده؟ وایي ده ویلې چې ما سره زنانه ده کور کې، هغې ته ورشه. هلته چې په دا کور ورننوتم، یو سپینه ښایسته ښځه ناسته ده، دستي مې سترګې ټیټې کړې، حیران شوم چې دا اوس غړۍ لوڅه، مخلوط، سرلوڅ. نو کېناستم چې خورې څه مرض دی ده؟ وایي دې ویلې چې زه مریضه نه یم، زه دغه دپاره راغلی یم که د الجونو مکتب غواړې، د الجونو مکتب درته منظور کم، سکول مکتب د الجونو دا درته منظور کم. نو چې پوښتنه مې تر وکړه، هغه ځوان د پشین و، دا جنکۍ د قلعه سیف الله وه، مرکز د اوسېدنې مسلم باغ و. شرط دی بیا دا ده چې دا خبره باید